ان ربکم لیس باعور، ستاسو رب په یو سترګو باندې ړوند نه دی. وانه اعور عن الیمنى، اور شیطان به ګڅ د دجال د ښي سترګه نه ده به کاڼاوي، کار به نه کوي. موږ ورته عام طور کې خپل استرا کې وایي چې دا چغر دی د دې سترګې نه، دې سترګې کار نه کوي. کأن عینه عنبة طافیة، وی د سترګې به داسې وي لکه د انګور کله اوبور نه وځي که نه پاتې شي، لکه مثال په طور میمویز والی کشمش په شان، خو هغه خو بیا خوړلی کېږي که نه، چې کوم انګور نه اوبه وځي تش سرمن پاتې شي، د سترګې به داسې وي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زموږ ستاسو کم رب دی هغه سترګې نډون نه دی، خو دا د یو سترګې نډون دی او تاسو ته پته لګي چې دا دجال دی. او لاس کې به دومره طاقت الله پاک ورکړي چې خلکو ته چې زه باران اورم، خلک ورته اوره ووایي چې اورېږه باران به شروع شي. اوس دا خبره ذهن ته راځي چې دا دجال وایي چې باران به کېږي، بیا باران ولې کېږي؟ په کار دی چې دا نه کېدی. نه دا یاد ساتئ چې پیغمبر د لاسه کم شي ظاهرېږي هغه ته معجزه وایي. لکه موسی علیه السلام به عمسه وغورځوله هغه نه به اژدها جوړه شوه، لاس پې ترخ کې دننه کو چې راباري کې هغه به نور په شان پړک کولو. دا معجزه ده. یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډیر داسې معجزات دي. اور یو وی کرامت دا د اولیاء سره خاص وي. لکه اوس مریم علیه السلام عبادت خانه کې وا چې زکریا علیه السلام برالو دا څه دی وي، دا ما ته الله پاک بے مسمى ویره کړی دي. دا دغه کرامت دی. اور دغه رنګي دا د موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام واقعات کې ډېر کرامات دي، د ذوالقرنین په واقع کې ډېر کرامات دي، د اصحاب کهف په واقع کې ډېر کرامات دي. 309 سال د کېدل پیغمبر خو نه و که نه، انبیا نه و، بیا الله پاک 309 کالو بعد راپسولي. دا دغې کرامت دی. او قرآن وایي چې د نور باندې به داسې راختو غورځېدو چې دو بدن ته به حرارت تلو خو نور به ورمې نه لګېدو چې د خوب یې خراب نه شي. دا د هغوی کرامت دی. او داسې پرته دی چې څوک ورته سترګې غړي سترګې یې ګوله او د یېرې نه خلک ورتلی نه شي. دا د هغوی کرامت دی. اوس پاتې شو بل شی چې دجال به ولې دا کار کوي. ګوره یو شیز دی استدراج. استدراج دې ته ویل کېږي چې دا د کافر د لاسه ظاهر شي. کله کله یو کافر وایي چې دا کار به کېږي وشي، زموږ د مسلمانان بیا شک وي چې دا ولې وشو. استدراج اصل کې ویل کېږي مولت ته ډیل ورکول چې خیر دې دا کار وکړي بیا ورسره حساب کتاب کو. نه دجال ته به الله پاک دا طاقتونه به طور استدراج ورکړي وي. دا وحي نه ده، معجزه نه ده، کرامت نه ده، استدراج دی. اور استدراج د کافر د لاسه ظاهرېږي. دیو جن تاسو مسلمان کذاب زندگی کې وګورئ، هغه زندگی کې استدراجاتو الله دا کار به وکړو بیا به کېدو، چې دا کار به کېږي بیا به کېږي. وشو نه استدراج بعض اوقات کې د یو ظالم فاسق د فاجر تعالی پاک ډیل ورکی او بیا هغه نه داسې بعضې کارونه وشي چې هغې سره سړي عقل حیران پاتې شي. او شریعت په اصطلاح کې دې ته استدراج ویلی کېږي. نو دا کارونه به دې کوي. اور د دې پورې بعضې روایتونو کې راغلي چې یو سړي ته وایي چې مور پلار درته ژوندي که، هغه به ورته چې او ژوندي که، وایي به څه کلمات وایي مور پلار بې ما غرنګې ژوندي شي. او بیا حدیث کې ورته دا راغلي چې دا به اصل کې شیطانان وي، خو به د دې مور پلار شکل صورت په اختیار کړي. شیطان ته خو دا طاقت الله پاک ورکړی هر څه ځانه جوړوي شي که نه. انسان، بابا، بوډا، ځوان، ماشوم، حیوان، څاروی، ځناور هر څه ځانه جوړوي شي. نه د خلکو به ورباندې یقین خراب شي. خو دا دومره خطرناکه فتنه ده چې دې فتنې نه بچ کېدو دپاره پیغمبر علیه السلام عموماً ته دعاګانې هم ښودلې دي. تاسو ګورئ نه د تبلیغ والا ملګري اکثر وایي روایت دغه کې هم شته دی فضایل اعمال کې چې کم سړی د دجلي فتنې نه ځان بچ کول غواړي هغه د سورې کاف هرې جمعې کې تلاوت کړي، هغه دې دپاره چې دې فتنې نه ته بچ وي. اور یو روایت کې دا راغلی چې هرې فتنې نه بچ کېدو دپاره ویل پکار دي. که پوره سورې کاف نه شي ویلی، اول رکوع اخرې رکوع د 2 رکوعونه ووایي، بیا به الله پاک د جلي فتنې نه محفوظ ساتي. او صرف د جلي فتنې نه، اوس هم ډېرې فتنې دي. تا ته پته نه وي ایمان سودا کړي، تا ته پته نه وي کور یې درته برباد کړي، تا ته پته نه وي بچي د مرتد شوي وي. دا ټولو فتنو نه به د الله پاک محفوظ ساتي. نه دا ډېره خطرناکه فتنه ده. ځکه پیغمبر علیه السلام موږ ته د دې فتنې نه بچ کېدو بار بار تاکید کړی دی. او بیا پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې ونه دا راغلی، الا ان الله حرم علیکم دماءکم واموالکم، خبردار الله پاک حرام کړي تاسو باندې د یو بل وینې او د یو بل اموال.
مالونه به تاسو یو بل ولا ظلم سره نه خوري که حرمت یومکم هذا لکه نن څنګه دغه ورځ د حرمت ولا دا ولې چې عرفات وکنه عرفات کې ولاړو نو ذی الحجه تاریخو نه دا ډیره شریعت کې لوی ورځ ده حرمت ولا ورځ ده په دې